قسم دے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې دا مال نه به الله د قیامت پرز په اور باندې ګویا سکه به ته د اور جوړه کی او ستا په وجود پسې په اړخونو پسې به نیسي او ته به چغې وې الله دا درد د کوم ځای نه میلاویږي الله دا عذاب کوم ځای نه میلاویږي اواز به راشي دا ستا هغه مال دی چې تا پې بخل کړو یو خبره کوم زما محترمو په مخ ته ځمکه چې الله ته بدي شي بخل الله ته ډېر بدي شي بخیل سړی الله ته ډېر مبغض دی زما محترمو په مخ ته ځمکه باندې دا خبره یاد ساتئ یو زنانه وه وی وفات شو لور یې ژړل و پسې ډېر زیات د لور دا سوالونه کول الله ما ته د خپلې مور دیدار وکړه وایي چې خوب یې ولیده په خوب کې خپله مور ولیده په جهنم کې ولاړه وه په یو لاس کې د وازګې ټوټه نیولې ده او په یو لاس کې کپړه نیولې ده د ځان نه اور شړي ځان د اور نه پاکوي دا ورته جواب کې وایي مورې تا نه خو زما پلارم نو خفه شوي تا خو چېته نافرمانی زما د پلارم نه ده کړې بیا چې د الله نافرمانی تا خو ډېره ښکلې زندګي تېره کړې ده ډېر عبادتونه دې کړي دي ولې تا جهنم کې وینم مور ورته جواب کې وایي بچیا ما هر قسم عبادت کړی لیکن یو کوتاهي رانه شوې ده چې هغه بخل دی بخل والا ماده په ما کې ډېره زیاته وه چې خیرمار به زما در ته ودرېده دروازې ته ما به ځان شپېلی کو ما وی دا اوسګارخیل دي دې دنده جوړه کړې ده د الله نوم به یې واخېسته ما کې رحم نو ده ما محترمو ما چېته مال د الله ها په ژوند کې مې 2 صدقې ورکړي دي په ژوند کې مې 2 صدقې د هغه 2 صدقو په برکت باندې پوه شوې نه د یو نه وازګه جوړه شوې ده او د یو نه کپړه چې د ځان نه پې اور شړم ما ته که لږ لږ تف د دې په وجه باندې ختمیږي دا ما په دنیا کې 2 صدقې کړې وې ورنه ما سوا د دې نه ما مال د خدای مالو ما چېته الله له ورکړی نه دی ما چېته په مسلمان باندې لګولی نه دی ما چېته فقیر له ورکړی نه دی ما چېته زکات نه دی ورکړی ما چېته صدقه نه ده ورکړې دا عذاب ما ته په هغې کې میلاویږي زما رب وفرمایل پتا کې عباداتو والا ماده ډېره وه لیکن پتا کې یو صفتو چې ده صفاتو رزیلیو نه شمارل کېږي چې هغه بخل دی او الله وفرمایل بخل په انسانانو کې ما ته ډېر مبغض چې دی په هغې کې جهنم کې ولاړ یم زما محترم وایي بل طرف ته تصور وکړو خپل پلار یې ولیده د هغې نه مخکې وفات شوی په جنت کې ولاړو دا ډېره خوشحاله شوه رامنډه کړه پلار ته وایي پلاره وایي زمونږ دا مور ولې په جهنم کې ولاړه ده ورته پته ده ورته یې ووایي لورې تا ته پته نه ده درته ونه وې او دغه پلار یې را روان دی په دغه باندې کېناسته په یو حوض باندې کېناسته چې حوض کوثر ورته وایي او اوبې راغستې اوبې څکلې وایي دا لورې راله د پلار نه کنډول واغسته اوس خبره کوم زما محترم د پلار نه کنډول واغسته د حوض کوثر نه راډک الله دې موږ ته د حوض کوثر اوبه نصیب کړي ټول وایي امین هغه هم د نبی علیه السلام مبارک د لاسو مبارکونو ټول وایي امین وایي راډک یې که وایي مور مې وه خفه کېدم پې هغه دغه مې ونیو هغه لوښې مې ونیو حوض کوثر مې ونیو او رامنډې مې والې مور له مې ورکولې وایي دې کې بره نه اواز وشو الله څوک چې بخیل ته مال ورکوي الله څوک چې دې بخیل سره امداد کوي خدایه لاسونه اوچ کا دغه زنانه وایي زما لاسونه اوچ شو وایي چې एकदम مې ټوپ و د خوب نه راپاڅېدم الله مې پر اختیا لاسونه اوچ کړي وو د ما محترم دا ولې په خوب کې د یو بخیلې ښځې او د خپل مور امداد کړو مقابله کې الله لاسونه اوچ کړو در مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ته دا زنانه راله د الله رسوله لاسونه مې اوچ شوي دي دعا راته وکړه نبی علیه السلام مبارک ته تپوس کوي دا ولې د الله رسوله داسې کار شوی دی واقعه ورته ذکر کړه نبی علیه السلام مبارک وله خپله لاسونه دست مبارک یا یو روایت کې راځي چې امسا مبارک راواغسته نبی علیه الصلوة والسلام مبارک وله په دې لاسونو باندې ومږله او چې څنګه وله امسا پرې راښکله لاسونه واپس داسې شو گویا چې دا اډو بیمار شوي نه دي ټول څوک سره سبحان الله اخو د نبی علیه السلام مبارک دغه وکنه معجزه وه وایي زنانه پوه شوه چې په دنیا کې الله ته مبغض سړی دا بخیل دی زما محترمو او تاسو به د مشرانو نه دا خبره اورېدلې وي چې د شوم او د سخي
یو شان لګي. دا به تاسو اورېدلی مي او دا مشاهدې والا خبره ده ښه چې نه لګي نه لګي داسې مضبوط ته ولګي او درز ولا راشي ټول مال ته لړ شي بیا ناستې چغې وایي زما محترمو یاره جي زه یم تا خدای له نه ورکول ابه دې ورکړي نو جمع شي بره به الله سره جمع شي. یا حبیب سلام